بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن په 8 تاریخ باندې به د ښځو یو مارچ چې کوم دی هغه مناوهل کېږي. دا ورځ په ټوله دنیا کې مناوهل کېږي. دا د شروعات د 1909 نه په امریکا کې شوی او بیا رو تر رو دغه ښځو چې کوم دی په ټوله دنیا کې د خپل حقوقو لپاره چې کوم دی اواز اوچت کو. ځکه چې په هغې مغربي ملکونو کې به د زنانو سره د زناورو نه بدتر سلوک کېدو. شکر الحمدلله موږ ښځو له ډېر زیات عزت ورکوو، ځکه چې زموږ دین موږ ته د ښځو احترام، د هغوی د حق تاکید کوي. بل طرف ته زنانه چې کومې دي هغوی ته ازادي دومره پکار ده چې هغه زمونږ د معاشرې د زنګ د روایاتو، زمونږ د ثقافت، زمونږ د وطن، زمونږ د پښتو، زمونږ د اسلام سره مطابقت لري. زه به دومره دا خبره وکړم چې ټول خلک به دا خبره وکړي چې نن سبا کوم ډیبیټ روان دی، کوم خبر روان دی په ټي وي باندې، په اخبارونو کې، په سوشل میډیا باندې کوم خبرې روانې دي زنانو په حوالې سره چې دوی کومه لاره خپله کړې ده، کمی بینر چې دوی چاپ کړي دي، کمی بینر چې دوی لیکلي دي، کمی پوسټر چې دوی لیکلي دي، هغه یو ذی شعور، یو غیرتي انسان، یو غیرتي ښځه، یو غیرتي سړی هغه نشي برداشت کولی. هغه څنګه؟ هغه داسې کم خلک چې د مارچ مخالفت کوي هغه بد کوي، خو د دوی چې کومه خبره ده، کوم اواز دی، موږ د هغې مخالفت کوو، ځکه چې د دوی اواز داسې اواز دی، د دوی کومه ناره چې کومه ده هغه داسې ناره ده، د دوی کوم پیغام چې دی هغه داسې پیغام دی چې هغې کې د مغرب پټه ایجنډا ښکاري. هغه څنګه؟ هغه داسې چې دوی وایي چې میری جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. نو دا جسم چې کوم دی دا خو داسې څیز دی چې دا خو به همیشه دپاره نه وي که نه. دا جسم چې کوم دی دا خو پناه کېدونکی دی. نن به یو شانتي، سبا به بل شانتي. نن ته وړوکی ستا جسم بل شان، نن ته ځوان شو ستا جسم بل شان، نن ته ښکلی سبا ته بوډا شوې، نن دې ویښته سپین دي، نن دې ویښته تور دي سبا سپین شو، نن دې مخ ښکلی دی سبا را ځوړند شو مخ دی، نن ته ښکلی سبا باندې قید سو لګېدو، ټیک شو، نو هغه ستا جسم د هغې سره کمزوری شو. نن ته په صحت روغې، سبا ته بیمار شوې، ته ستا سره څوک کیني نه. نن ته په صحت روغې، تا ته کرونا وایرس ولګېدو، ستا نه به خپل خلک هم تښتي. دا څنګه جسم دی؟ نو جسم یو داسې څیز دی چې دا چې کوم دی دا پناه کېدونکی دی. کم از کم په خپله ناره کې لږ بدلون خو راولی او خپلې خبرې چې کومې دي د پاکستان د ثقافت مطابق، د پاکستان د خلکو د سوچ مطابق خو راولې که نه. ته څنګه ډایرکټ په ډایرکټ بیروني خبرې، د بیروني جنډه راوړې او ډایرکټ په دې خلکو باندې امپوز کې، په دې زنانو باندې، زنګ په پښتنو باندې، زنګ په وطن په زنانو باندې کو، هغه د هر سیمې کو، هغه بلوچستاني کو، سندي کو، پنجابي کو، پښتونخوایي، نو هلته ته څنګه امپوز کې؟ نو څنګه دا خبره کوو چې لکه د هر څیز چې کوم دی یو طریقه کاري. په دغې مغربي ملکونو کې چې به ښځې چې کوم دی خرڅېدلې به، ټیک ده، هغوی له به د نر سړي په نسبت باندې 4 حصه په تنخوا کې ورکوله. الحمدلله دغه څیز په پاکستان کې نشته دی، ټیک ده. اکا دوکا واقعیات کوي نو هغه نشو ویلی. ګنې په پاکستان کې دا څیز د اوسه پورې رپورټ شوی نه دی. کو چېرته تیزابګري شوې ده، تیزاب په زنانو باندې اچولی شوي دي، موږ د هغې په سختۍ سره مذمت کوو. کو چېرته یو زنانه قتلیږي، د هغې سره مطلب دا چې ظلم کېږي، موږ د هغې انصاف ورکولو کې دغې زنانو سره، د دغې خویندو سره، د دغې میندو سره، د دغې ښځو سره ولاړ یو. موږ غیرتي پښتانه یو، موږ غیرتي پاکستانیان یو. دا نه چې موږ د زنانو سره زیاتي یینو او موږ به چپ کینو، دا چرې نشي کېدی. موږ د زنانو سره په دغې سلسله کې ولاړ یو، ټیک ده جي. اوس عورت مارچ څه شی دی؟ عورت مارچ دا اوس په ټوله دنیا کې نن په 8 مارچ باندې دا ورځ لمانځل کېږي که نه. نو موږ ته دا سیستم چې شروع شوی دی د ښځو د حقونو، دا په 1909 کې شروع شوی و. په کوم ځای کې؟ په امریکا کې.
په امریکا کې څنګه شروع شو چې یو 15,000 زنانو دا یو مهم شروع کو چې موږ د خپل حق لپاره راپاسو هغه راپاسې دي. اوس په مغرب او په مشرق کې خو غټ فرق دی که نه. هغه بېدینه خلک دي دا خو صرف دا دنیا ده. زموږ خو دواړه دنیاګانې چې موږ خدای په ښایسته راکړي دا دنیا په څه کې تېره شي په حیا عزت کې تېره شي او د هغې دنیا موږ د الله تعالی نه دا دعا کوو چې الله تعالی موږ له هغه دنیا ښه کړي. نو عزتمندو زما خبرې خو دومره جوړې نه دي، زه دومره په دې سلسله کې پوهېږم نه، خو زه خپل یو خبره خو ریکارډ کولی شم که نه چې زه خپل چې زما کوم مقصد دی، کوم زما نظریه ده، کوم زما سوچ دی، هغه ستاسو مخې ته کم از کم راولم که نه. نو ما ځکه ویل چې زه پکې خپله حصه واخلم. کو زما سره په دې سلسله کې څوک اګري وي او کو ډس اګري وي زه دې پروا هېڅ کله نه کوم. پاکستان کې دا مارچ د 2018 نه شروع شوی دی، خو د دې منشور چې کوم یو شان دی او د دوی نارې چې کوم دي زمونږ نه اسلام مني، نه پښتو مني، نه زموږ د خوږ وطن پاکستان 99.9% خلک مني. اگر چې زمونږ د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د دې مارچ اجازت ورکړی دی، ځکه چې کوم وکیل دا کیس مخې ته راوستی و د هغه سره برابر او ښه دلایل نه و چې هغه چیف جسټس چې کوم دی هغه په دې خبره ته راوستی وي چې دا مارچ نه کولی کېږي. څنګه چې تاسو ته ما خبره کول دا مارچ د 1909 نه په نیویارک کې د شروع شوی و او د 1911 نه د دې باقاعدګۍ سره آغاز شوی و. دا یو 15,000 زنانه وي چې موږ له برابر حقونه پکار دي. زموږ دین اسلام خاص د نن 1400 کاله مخکې حقونه ورکړي وو. زه خو عالم نه یم چې په هغې سلسله کې خبره وکړم، خو اورېدلې مې دي، ځکه چې د مور د خپلو لاندې د جنت دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خپله د خپلې مور بیبي دپاره په یو سفر کې روان اوس د الله پاک ما نه ګناهګاروي، هغه یو شپه کو یو ورځ په هغه ځای کې تېره کړې د خپل مور د قبر سره چې کله د هغه عمر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عمر 15 کاله او 6 کاله او 10 کاله اوس زما دی، خدای نه غلطوي. د دې نه علاوه چې کور ته به راغې نو د فاطمې بیبي سره به یې څومره مینه کوله. یو طرف ته فاطمه بیبي چې هغه د جنت د ښځو سرداره ده، اولنۍ ښځه چې اسلام اولنۍ چې چا اسلام راوړی هغه ښځه وه. ښځې د خپل ښه دپاره په خوږ وطن کې روزي، موږ د دې خلاف نه یو. ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مور ده او ښځه ټبر ده. دوی وایي میرا جسم میری مرضی، دوی وایي چې زموږ په جسم موږ ته اختیار دی. کوم حقونه چې سړو ته حاصل دي هغه ښځو ته هم پکار دي. نو بیا چې کم سختې سړي تېروي، بهر دیاړي مزدوري کوي، ټیک تو کور ته رزق راوړي، نو زنانه هم دا کار کوي. واقع چې زنانه هم څه زنانه سي چې هغه خپل کورونه چلوي، او زما دغې زنانو ته د هغې عظمت ته سلام دی. زموږ جسم دی د خپلې پیدې او دشمنو ختمول لپاره استعمال نشي. دا د دې ښځو منشور دی، د دې عورت فاونډیشن نه د عورت مارچ. دوی وایي زموږ مطالبه ده چې حکومت پاکستان د ماشومانو سره جنسي زیاتو باندې قانون سازي وکړي شي، او وایي چې دا هغه مرضی ده کومه چې مونږ غواړو، او دا مونږ له د پاکستان آئین راکوي، بالکل ورکوي، ولا په دې کې څه شک نشته. او اسلام خو 1400 کاله مخکې دوی له دا حق ورکړو. خو اصل خبره بیا وروسته چې د دوی کوم په دې پوسټرو باندې دا خبرې دي، هغه داسې خبرې دي چې یو غیرتي مسلمان، یو غیرتي پاکستانی به هم دا ونه غواړي چې زما خور، زما لور، زما بچې، زما ګاونډی، زما ښځه، زما ترور، زما مور دا خبره ویني. او مونږ خو دا دعا کوو چې څوک د دغې ښځو په دغې اوازونو کې د هغوی سره مرسته کوي، نو الله پاک ته د هغوی ښځه، مور، د هغوی لورو، د هغوی خور په دغې سلسله کې راولي، په دغې مارچ کې شامل کړي، او د هغې ښځې په شان چې څوک د دې اواز پورته کوي او د دغې خبره چې کوم دی زموږ په پاکستان دا ښځې چې کوم دی
زه خبره خو دلته زمانه ګډوډه کېږي، خو زه دا خبره کومه چې په ټوله دنیا کې د فیملی سیستم چې کوم دی، د خاندان هغه سیستم چې کوم دی، چې کوم زموږ وطن کې دی، لکه مونږ په خپل کلي کې، زموږ په خپل وطن کې، زموږ په خپل خو پاکستان کې د فیملی یو سیستم دی، د خاندان یو سیستم دی چې مونږ د هغې سره جوړې رهنا چې ورته وایي که نه، د هغې سره مونږ مخ په څه ورته وایي یاره مونږ سره کنجلک یو، مطلب دا چې مونږ سره پیوست یو. نو دا په ټول دنیا کې ختم شوی، شکر الحمدلله. صرف دا په پاکستان کې دی، ځکه چې په مغربي ملکونو کې خلک خپله مور نه پیژني، خپله خور نه پیژني، خپله لور نه پیژني. دوی وایي چې لکه مونږ کو د شپې په 12 بجې د کور وځو، کو په 12 بجې راځو کور ته، زموږ خپله مرضي ده. دا به دوی ښځې کم خلک چې د دې دغه کوي که نه، دا هغه خلک کي که نه چې کم خفه کېږم په دې خبره، خو لکه دا خلک چې کم دي دوی غواړي چې زموږ وطن کې چې کومه مینه محبت دی، کم په کورونو کې د کورونو دغه مینه محبت ختم شي. او دا یو مغربي ایجنډا ده. دا دغه انجو د ښځو له څه پیسې څه فنډینګ راغلی دی، پیسې ورته راغلي، څه میډیا هاوسز هم دي چې په هغې کې زما د ټول نه خوښ انسان چې کوم و هغه شاهزیب خانزاده او زما ډېر زیات خوښ دی. خو هغه چې په دغه پیور کې خپل دلایل او په دلایل کې ورننوتو په خبره به رایستله، لکه وروره ته خپلې مور ته ووایه چې دا خبرې خپلې کړي، ته خپلې خور ته ووایه، ښځې ته دې ووایه، لور ته دې ووایه چې دا خبرې خپلې کړي که نه. ټیک ده. زموږ په وطن کې چې کله د ښځو د حقونو خبرې چې کله په هغې باندې تیزاب اچول کېږي، د هغوی سره جنسي زیاتې کېږي، نو مونږ په هغې سلسله کې د ټول نه مخکې ولاړ یو. مونږ د هغه سړي د خولې ورشون ورانو چې څوک په ښځو باندې ظلم کوي، د هغه خلاف په سوشل میډیا باندې اوازونه اوچتوو. په هغه سلسله کې مونږ هر ټیم تیار یو، خو مونږ دې بېغیرتۍ ته، دې د بېغیرتۍ دې خبرو ته، دې نارو ته هیڅ چرې تیار نه یو. که تاسو زما سره په دې اواز کې اګري نو زما دا ویډیو لایک کې، دا د خپل ملګرو سره شیر کې، که زما په چینل باندې نوی راغلی دا چینل سبسکرایب کې. ډېره مهرباني. ما مو انشاءالله راکړي اجازت په الله مسپارم. الله دې وکړي چې زموږ وطن خو وطن دغه شان د مینې محبت نه ډک وي، او زموږ خویندې، زموږ میندې، زموږ لوڼه، زموږ ښځې، زموږ تروریانې، زموږ د وطن ټولې تورسرې چې دي هغه په خوشحالۍ سره د اسلام د دین اسلام د تعلیماتو مطابق زندگی تیروي، نو مونږ به خوشحاله یو. او الله پاک دې مونږ د دې بېدینه مغربي ایجنډې نه زموږ خویندې میندې وساتي. السلام علیکم.